أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه إذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. سورة الأحقاف 11 نمبر آیات. په دې 11 نمبر آیات کې د هغه خلکو د پاره رټل چې کوم د قرآن نه منکر دي، او دویم نمبر د قرآن نه د انکار انداز ذکر کیږي چې په دې طریقه باندې دوی انکار کوي. نو طریقه د انکار به ذکر کیږي د آیات کې، او دویم دغه خلک بیرته رټل کیږي به هم. الله تعالی فرمایي وقال الذين اوای هغه کسان کفرو چې کافرانو للذین هغه کسان ته آمنو چې هغوی ایمان راوړی دی، یعنې هغه مؤمنانو په باره کې وایي لو کان خیرا کوي دا دین غوره یا د قرآن غوره وي پیدامن وي ما سبقونا الیه نو زموږ نه به د نه وړاندې شوی د قرآن ته هېڅوک موږ ټول نه بیا وړاندې کېدی. د دې خلاصه داره د کافرانو د دې سوال او اعتراض خلاصه دا ده چې د دوی په ذهن کې یو دا خبره وه چې کوم کس قیمتي انسان یو هوښیار انسان دا مالدار دی، او چې کوم مالدار نه نو د ذهن قوت کمزوری ذهني قوت بیا دا چې د سړی قیمتي سړی وي نو دا خو بد پېژني نه، ځکه دا مالدار نه وي. نو د انسان د اوچتوالي دغه د معیار دپاره به دوی مال دلیل وایه چې د مال په وجه انسان قیمتي کېږي، د مال په وجه باندې راغورځېږي. نو وګوره موږ مالدار یو غټ غټ تاجران او تکړه خلک یو مالدار خلک یو، او چې قرآن منونکي خلک دی نو هغه ټول غریب خلک کمزوري خلک معلومیږي، او مالدار پکې نشته دی. نو ول پته ولګېدله چې د قرآن نعوذ بالله صحیح کتاب پیدامن کتاب نه دی، دا ساده خلک پې ځکه عمل کوي، ساده خلک یې ځکه مني، او چې کوم مالداران دي هغوی نه مني. دا د دوی اعتراض. ځینو روایاتو دا هم ذکر کړي دی چې د عمر فاروق رضي الله عنه یوه وینځه وه چې اسلام یې قبول کړی و، او چې کله هغې اسلام قبول کړ نو عمر فاروق رضي الله عنه چې د اسلام نه راوړلو نه وړاندې د اسلام څخه پخه دښمني لرله، دې له به روزانه سزا ورکوله واله به چې اسلام پرېږده، هغې نه پرېښودو. نو قریش به راغله او خلکو یو بل ته به یې ویل بحث به یې کوو چې ګوره که د اسلام څخه قیمتي وی نو د قریش سردارانو به قبلولی، د تاجرانو به قبلولی، شاعرانو به قبلولی، هېچا قبول نه کړو، د زنانه قبول کړو چې هغه هم وینځه د عمر فاروق وینځه ده، بل څوک نه ده. نو ویل دې نه پته لګي چې دا څه قیمتي کتاب ویل نه دی، دا د هغوی زجر هغوی دپاره رټل ذکر کېږي د وینا کوونکو دپاره، او د هغوی د انکار طریقه ذکر شوه چې بلې طریقه باندې به دوی انکار کوي. الله تعالی وایي واذ لم یهتدوا به هغه وخت چې دوی پوهه حاصل نه کړه د قرآن پوهه حاصل نه کړه، ځان یې پوهه نه کړو. فسیقولون نو زر د جواب وایي هذا افک قدیم چې دا دروغ مخکینی دي. اول سوال دا چې غریبانان بیا عمل کوي په دې وجه نه منو، او دویم سوال به دا دی چې دا مخکینی دروغ دي. دا خبرې دوی ولې کوي په قرآن باندې ځان پوهېږي نه، چې کله پې پوه شو دواړه اعتراضونه په خپله باندې ختم شي. ومن قبله کتاب موسی اماما ورحمتا، دا د قرآن په صداقت باندې چې د کافرانو د اعتراضونو په مقابله کې د قرآن په صداقت باندې دلیل نقلی ذکر کیږي چې مخکینی کتابونو نه هم د دې ثبوت شته چې قرآن صحیح کتاب دی. نو الله تعالی وایي من قبله کتاب موسی، د دې قرآن نه مخکې کتاب د موسی علیه السلام دی، اماما چې په هغې باندې به عمل کېدو، ورحمتا او سبب د رحمت به جوړېدو. امام هغې ته ویل کېږي چې خلک یې خبره اوري، اقتدا پسې کوي. نو تورات پسې اقتدا کېدله، او دا سبب د رحمت و چې کله به تورات باندې عمل وکړو نو الله تعالی په دا باندې خپل رحمت نازله و. نو دغه تورات کې هم د نبي علیه السلام تصدیق او د قرآن تصدیق پوره تفصیلي موجود دی. نو دا دلیل نقلی شو په دې باندې چې قرآن صحیح کتاب دی، ځکه مخکیني کتابونو کې تاییدات موجود دي. وهذا کتاب، نو دا قرآن کتاب دی مصدق تصدیق کوونکی دی د مخکینی کتابونو. نو مضامین یو شانته کې دي، لسان عربیا د فجبه د عربی کې دی، لینذر الذین ظلموا دې دپاره چې ویرولی شي هغه کسان چې ظالمان دي، وبشرا للمحسنین او دا زیری د نیکانو خلکو دپاره. قرآن غټ مقاصد دا دي چې د نیکانو خلکو دپاره خوشخبري ذکر شي، او د دین د دشمنانو ظالمانو دپاره یره ذکر کړي، دې دپاره چې معاشره کې اصلاح راشي. دا د قرآن غټ مقاصد دي. ان الذين يقين حق کسان قالوا چې هغوی ویل ربنا الله رب زمونږ الله دی،
ثم استقاموا بیا کلک شوي دي په دې خبره باندې. د دې ځکه نو واخله تقریبا د 14 نمبر آیات پورې بلکې د 19 نمبر آیات پورې په دې کې ترغیب ذکر کیږي استقامت ته چې په دین کې استقامت وکړي کلک شي حالات سره د وختونو سره بدلېږي را بدلېږي ما. دویم نمبر بشارت ذکر کیږي د دې خلکو د پاره چې کوم دین قبول کړي به کلک شي او د دین په مقابله کې د هیڅ چا نه متاثر کیږي نه اوړي راوړي نه. بیا به دې کې ترغیب د اعمال ته چې په دې واقع کې دنه چې تاسو نیک اعمال وکړي 15 کې به ترغیب ذکر شي. بیا به زجر رټل ذکر شي د هغه خلکو د پاره چې قران نه مني د صدر نواله د 19 پورې په دې کې به دغه خلکو د پاره رټل ذکر کیږي. نو الله تعالی فرمایي ان الذين قنها كسان قالوا جاغي ويل رب الله رب زمن الله ده ثم استقاموا بكلك شوي دي پدې باندې فلا خوف عليهم نبي سياره بدوي باندې ولا هم يحزنون نبدوي خپکیږي. د بشارت خوف او د حزن کې فرق دی. مخکې موږ د خبرې کړې دي چې د روانو حالاتو باره کې یاره مخصوص ول د خوف تیرو حالاتو پسې خپکېدل چې د سینما شوي ورس شوي وي د حزن وي. مده خلکو باندې خوف نه حزن دوانه پینای. اولئک دا کسان اصحاب الجنت خوندان جنت دي خالدین فیها چې همیشه به د جنت کې جزاء بما كانوا يعملون دا بدلر د حق کارونو چې دوی کول اسلام قبول اول بغیر من کېدل دا هغه بدلره. ووصينا الانسان امن حکم کړل انسان ته بیوالدی په وارد مور خپل د هغه کې احسانا د خېګړې کولو. دې ځکه کې د مور خپل سره ذکر کیږي د الله تعالی متعلق چې کوم احکام او حقوق دي هغه ذکر کول نه بعد د مور خپل د حقونو ذکر دي. د مخکینی آیاتونو سره مناسبت دا دی. تفسیر ابن کثیر ذکر کړی دی چې اثر کې د الله تعالی نظام د سید کوم ځکه خپل احکام ذکر کی خپل حقونه نو ور سره د مور خپل حقونه ذکر کوي. دا غي عادت مطابق د ذکر کې هم د مور خپل احکام ذکر کیږي. لیکن امام قرطبی رحمه الله بده معنی یو بل ناشنا تحقیق کړی دی. هغه فرمایي چې اصل کې د نبی علیہ السلام د لپاره وصیت هم دی تسلی هم ده او دا خبره معلومول چې په دین باندې څوک عمل کولی چې څوک عمل نشي کولی هغه خلک معلومول په دې کې ډېر سبقونه دي. هغه د دې طریقه باندې چې انسانانو ځنې هغه د چې د مور خپل خدمت کوي احسان مني او داغه تعظیم کوي په دې خاطر باندې د زما مشران دي په ما ډېر خېګړې احسانات په ما باندې شته دي نو پوره خدمت کوي. دغه خلک چې د مور خپل احسان مني د الله احسان هم مني او د الله په دین باندې عمل هم کوي. نو کم کس چې غټ دعوی لري چې دین د پاره داسې کولای شم هغه سې کولای شم خو چې د مور خپل دشمنانو ته پوښتنه چې داوا کوي رښتونه نه دروغجن دي. ځکه چې اولاني د انسان دینداري او د انسان هغه اخلاص در دې ځکه نشرو کې د مور خپل سره رویه سره یو خبره ده. دیم دې کې د نبی رسول الله لپاره وصیت په تصریح په طریقه باندې ده چې نبی رسول الله ډېر خلک د نبی رسول الله مخالفت وکاو دین به نه مانو. نبی رسول ته باغې باندې درد میراوي دو نو دا تسلیش ولا چې خپکیږي مو د سې بدبختان به تویل چې د مور خپل خدمت بنه کې دا هغه به ناراضي کوي د هغه تعظیم او احترام قائل نه دي. مستا احترام او تکریم ځکه قائل شي ستا خبره خو لا ورسته ده چې هغه مور خپل چې د وسه کچې غټ شوی دی حتی را رسولې دي دا غي احسانات نه مني نو بیا بستا احسانات د کم زنه مني د الله تعالی دین به د کم زګ نه قبلې د ساري نه قبلې نو لہذا دغه نه فرمانو پسې غاړه موړه دغه ازاریان گمراه خلک د سپری دا نو دا سره مضمون هم شو او ردی سره دغه مضمون طرف ته اشاره شوله چې کم خلک د مخلوق احسان مني د الله احسان هم مني خو د مخلوق نه مني هغه د الله هم نه مني او دا مضمون په حدیثو کې هم ثابت دی چې سو د مخلوق شکر نه وباسي د الله شکر هم نشته او چې د مخلوق شکر وباسي د الله تعالی شکر هم وباسي. نو د مور خپل ذکر پکې راغی چې وصینا الانسان من حکم کړل انسان ته وصیت په معنا تاکیدی حکم سره دا حکم بیخي ضروری دی او دې حکم نه تعبیر په وصیت سره په دې طریقه باندې کړی دی چې وصیت هغه خبرو ته ویل کېږي چې سړی خپل بچو ته کوي وارثان ته کوي په داسې وخت کې چې کړه د ځنکدن حالات شروع کیږي او پات کیږي او ځنکدن په حالت سره پالتو خبري نشي کولای غیر ضروري خبري دا نشي کولای سخت نو دا ټیم کې سړی کوي نو خبرې کوي چې کوم ډیر ضروری بیخي مهمي
او په دې وجه باندې دغه ټیم کې خلک خبرو ته اهمیت هم ډېر ورکوي ځکه څوک بزرګ خبرې نه کوي چې کوم سوي نو ضروري خبرې کوي نو دغه وجه نه الله تعالی د خپل حکم ته هم وصیت نه تعبیر کړی دی چې تاکیدي حکم دی یعنی وصیت په معنا د تاکیدي حکم سره تاکیدي حکم دی دا خبره بیخي ضروري ده بیوالديه په باره د مور او پلار د هغې کې د احسان د ښېګړې کولو احسان د مور او پلار تعظیم کول احترام کول د هغوی خدمت کول هغوی راضي کول خوشحالول د ټولې مرحلې په دې کې دننه شامل دي چې په کومه طریقه باندې د خدمت کولی شي تعظیم کولی شي او هغه راضي کولی شي بس دا د مور او پلار سره احسان دی اوس الله تعالی وجه ذکر کوي چې د مور او پلار د احسانات دومره زیات ضروري تاکیدي ولې دي نو وایي ځکه حملته امه کرحا چې په خېټه کې ګرځول د انسان لره مور د دې کرحن په تکلیف سره یو کرحن یو کرحن په کاف زور او پیش کرحن هغه تکلیف ته ویل کېږي چې دا تکلیف پکې خو د یو غټ مقصد دپاره سړی برداشت کړي او تېرېږي خو د چا پې زور نه او کرحن هغه تکلیف ته وایي چې جبرن په بل باندې ته یو کار وکړي او هغې نه خوښي هغه ته پکې تکلیف مشکلات هغې نه خوښي خو په جبر سره پې وشي نو کرحن هغه تکلیف دی چې په رضا باندې قبول کړی دی خو تکلیف دی او د یو غټو مقاصدو دپاره قبول کړی دی نو دې کې مور ته تکلیف شته ووضعته او بیا زیږولی دی انسان لره کرحن په تکلیف سره دا مشکلات مور تېر کړل وحمله وفصاله 30 شهرا حمل لدی ماشوم خېټه کې ګرځول لدی ماشوم او فصاله ورته نه کټ کولی 30 شهرا په 13 میاشتو کې کېږي دا کیسه شوله اوږد تکلیف شو او دا دواړه خبرې د تینه کټ کول او دغه شان د حمل زمانه د خد کافي د تکلیف زمانی دي د خدمت زمانی دي چې دې کې یو سکند لپاره مور د ماشوم نه قافله کې دی نشي نو چې دومره کړهونه تقریبا در باندې زمانه کې تیر کی نو احسان به در باندې خامخا راځي دې ځکه کې د بحث د مور او پلار دوه روان دي لیکن د مور مشقتونه ذکر کیږي د پلار هغه ذکر شوی نه دي احادیث مبارکه کې هم دغه مضمون معلومیږي چې د مور حقونه د پلار په نسبت باندې ډیر زیات دي او دغه د حدیثونو معلومیږي ډیر مستند روایتونو معلومیږي نو په دې وجه باندې د مور خبره دې ځکه تفصیلا شروع شوله چې پلار خو پلار دغه خدمت خو بکې راضي کې به خو مور احترام او دغه عزت د ټول وقار د ټول نسیوا دغه خیال ډیر ساتي د چونده به ساتي بیا دې ځکه کې وایي چې حمله وفصاله 30 شهرا حمل بخېټه ګرځول د ماشوم او د تینه کټ کولو موده دا ټول وې 10 میاشتې دي وګړه زمانہ ده او دې ځکه کې فقهي مسائل او د هغې تحقیقات چې د تینه کټ کولو زمانہ څومره یو خبره ده شو دې مطلب د حمل ذکر پکې راغلی دی چې بخېټه کې ګرځول دا څومره نو دا دوه چې راجمه کړي نو 10 میاشتې ته جوړیږي اوس وړاندې په سبقونو کې تیر شوی دی چې د تینه کټ کولو اخري موده چې 2 کاله حولین کاملین 2 کاله دي په دې کې به ماشوم تینه کټ کیږي چې کټ نه کړی شي نو بیا هغه نه خو ته ورکول حرام ناجایز شمارل کیږي او د دې سره سره د رضاعت چې کوم احکام دي نو د 2 کال نه خو نه ثابتېږي کله 2 کال نه خو دغه ماشوم د چاته خوري نو هغه مور کیږي نه او هغه بچي رونه کیږي نه رضاعت مصائب کې هم نه ثابتېږي نو یو خبره پکې دا شوله بل دا د حمل موده څومره نو بده کې د علي رضی الله عنه چې کوم تحقیق د فتوا ده او کوم مسله چې د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې همراله د عثمان رضی الله عنه په خلافت کې رااله چې وزنانه و د هغې 6 میاشتې بعد ماشوم پیدا شو ماشوم اندامونه پور روغ رمټو صحیح سلامت ماشوم د عثمان رضی الله عنه رای دا وجه د ښځې له حد ورکړي په دې وجه باندې چې د ماشوم کومه موده چې کومه ده نو په عربو کې دا 2 میاشتې او زیاته 9 میاشتې دا 6 میاشتې شولې نو دی وایي کېدی چې دا ناجایز اولاد دي مثلا علي رضی الله عنه رااله هغه ورته ویل نه دا ناجایز اولاد نشمارېږي دا جایز اولاد دي څنګه جایز دی ګوره مخکې چې کوم دی نو حولین کاملین تی موده مقرر شوه چې د تی اخري موده چې دا 2 کاله دي هغې نه مخکې ته څنګه چې کټ کې زنانو خپل عادتونه ځینې زنانو کې میاشت شودۍ بیا پکې نه وچ شي ځینو کې سره یې نه داسې هر زنانه خپل عادتونه ځینې شودۍ داسې چې هغه د ماشوم دپاره ضرري ډاکټرانو ته ویلي هغې سره ورته ورکوي نه داسې مختلف احوال کې دی شي لیکن چې تیم ولا ورکوي نو 2 کالونه زیات به نه ورکوي نو اوس دې آیات کې چې کوم دی نو 10 میاشتې ذکر کړي دي او نو به دې پته ولګېدله چې دا 2 کاله پکې د تی ورکولو شو او دا 6 میاشتې پکې د حمل ادنا موده شوه
نو 24 او چې جمع شي د 30 جوړیږي نو وای دا د تی اکثره موده او د حمل کمه موده ذکر شو د شپږ میاشتو چې ماشوم کم نه د اندامونه بیا پوره نه به ناقص پیدا کیږي شپږ میاشتو کې د اندامونه پوره کیږي نو په دې طریقه باندې پته ولګېدل چې د حمل کمه موده شپږ میاشتې کېدی شي شپږ میاشتو کې چې ماشوم پیدا شي نو په زنانه باندې الزام لګول نه پکار یو مستر خدا شو او د 2 کالو ماشوم د 2 کالو برته ورکول اخري موده ده په دې باندې تقریبا یو قول د امام ابو حنیفه رحمه الله دی چې د تی ورکول اخري موده 2 کال ده برابر نه ورکي د امام مالک حمدا قول له امام شافعي رحمه الله حمدا شان قول له او د نبی د امام ابو حنیفه په شاګردانو کې امام بوصری امام محمد هم د رائے لري صحابه کرامو کې عبد الله ابن عباس هم د رائے لري چې د تی ورکول موده چې کومه ده اخیری موده 2 کال 2 کال نه بر نشي ورکول او د سره رضاعت بیا نه ثابتېږي لیکن دغه یو قول امام ابو حنیفه رحمه الله دا هم دی چې کله ماشوم کمزوري او دغه د مور شو دونه بغیر بل لار او ذریعہ سره یې غربت یا هر څه وجه کې دي او ماشوم ضایع کیږي خرابېږي په 2 کالو کې د هغې صحت دومره نه ده چې خوراک ځان له خوراک وکړي نو په دې صورتونو کې دی وایي چې د 2.5 کالو پورې ګنجایش شته او 2.5 کال ورکولی شي لیکن 2.5 کالو پورې چې تی ورکوي نو په دې کې د رضاعت مسله به څنګه ثابتېږي چې دا 2.5 کال عمر کې دا د بل چاته وخوري نو دې سره رضاعت ثابتېږي که نه ثابتېږي نو د اکثرو مجتهدینو رایې دا ده چې په 2.5 کال نه اخوا چې ماشوم تی خوري نو ټیک د ضرورت ته خوړی شي د امام ابو حنیفه رحمه الله د فتوی مطابق لیکن مده سره دغه خزي مور کیږي نه رضاعت په ثابتېږي لیکن د مولانا شفاری تانوی رحمه الله فتوا بده کې دار کوم چې تفسیر بین القرآن کې نقل چې احتیاط بده کې دی چې بل 2.5 کالو کې هم رضاعت ثابت شي او د نکاح مسله چې کوم دغه زنانه سره نکاح ونه شي نه چې کوم زنانه ته خوړل دغه کوم لونه دي هغه خفیان دي کې احتیاطاً وي اگر یقیني مسله نه ده لیکن احتیاط پکې پکاره د نکاح وسره ونه شي ځکه چې کله دومره دي خوراک پکې جایز شو نو کې دې چې د مور جوړ شي خویان دي جوړ شي د خزي او د سره رضاعت کوم د حرمت رضاعت کوم دغه ثابت شي نو بیا یو جرم وشي نو احتیاط پکې دا د نکاح دی ونه شي البته که چا کړی نو حرام او د سره یقیني حرام او د نشي ویلې خو احتیاطاً نه کولې بهتر د نکاح پکې ونه شي دغه اکثره موده تیش او کمه موده د حمل شو اوس دا چې زیاته موده د حمل سمره کې دي شي یعنی څومره زمانہ ماشوم خېټه کې سارېدل شي په دې کې مختلف اقوال شته د امام ابو حنیفه رحمه الله قول پکې دا چې ماشوم 2 کال پورې دای سارېدل شي او 2 کال بعد ماشوم کېږي کله کله د سکیږي دا واقعیت نشان نادر پیدا کېږي په دې کې د ځینې مجتهدین او اقوال د امام مالک قول تقریبا 2 کال پورې هم شته چې 2 کال پورې هم د ماشوم چې کم دي اندای سارېدل شي دغه نه بعد پیدا کېږي په دې کې د امام الضحاک رحمه الله متعلق هم ځینې علماء لیکلي دي چې کله دا پیدا شو د ټیک ټاک غاښونه او جسم پیدا شو نو بس وی خندل غاښونه کولاو شو دا نور اقوال او واقعیت پکې هم شته دي بهر حال باندې د حمل اکثره موده دومره شوله کم شپږ میاشتې جوړیږي او د تی ورکول اخیری موده 2 کال شوله کم موده له حد نشته چې څومره چا مناسب ګڼل چې عمر ورکول شي کم موده پر 2 کال نه خو نه اړي چې کله ماشوم بل ذریعہ د خوراک نه نو د امام ابو حنیفه رحمه الله د قول مطابق 2 کال ته رسول شي الله تعالی حتی اذا بلغ در دې چې دا کس ورسیږي اشد د خپل ځوانۍ ته وبلغ او دا ورسیږي 40 سنه صالح تو کالو ته اشد دا ځوانۍ ته بلوغ ته ملي کیږي او اشد طاقت ته ملي کیږي نو بده وجه مفسرین او ځینې مفسرین رائے دا ده چې طاقت اشد او طاقت شو 40 سنه دغه تفسیر شو چې صالح کاله کې انسان کلک مضبوط انسان جوړیږي او ځینې علماء رائے دا ده چې اشد په معنا د بلوغ سره دی چې بلوغ ته ورسیږي او بیا دغه نه بعد صالح تو کالو ته ورسیږي قال دا وای ربي رب زما اوزعني ما لره توفيق راکړي ان اشکر چې شکر وباسم نعمتک التي نعمت حق انعمت علی چې کړه دې په ما باندې وعلى والدي زما په مور پلار باندې وان اعمل رزق عمل وکم صالحا نیک طرز واه جت برازي واصلح لي في ذريتي او اصلاح را ولي زما په اولاد کې هم جګه نه کانش اني تبت اليك یقینا ز توبه واسم ته د خپل ګناهونو نه واني من المسلمين ازد مسلمانانو نه يم نو دا د زګینه پور د نیکانو خلقو علامات شو چې کم از کم انسان صالح تو کارو ته ورسېږي نه پکار د اخرت طرف ته متوجه شي الله تعالی د نعمتونو شکر وباسي خپل اولاد دیندار کېدلو لپاره
د الله تعالی نه دعاګانې وغواړي د نیک عمل لپاره دعاګانې وغواړي د ټولو ګناهونو نه په اخلاص من توبه وباسي څلوېښتو کالو نه اخو الله تعالی طرف ته مکمل متوجه شي او دې نور احادیث هم د دې تایید کوي چې کله انسان څلوېښتو کالو ته ورسیږي الله تعالی ورته د نیکو اعمالو توفیق ورکوي بیا چې څه نه څه صلاحیت هم پکې الله توفیق ورکوي او چې کله د 80 کالو د 80 کالو ته ورسیږي نو الله تعالی ته جدا اعزاز ورکړي او چې کله 80 کالو ته ورسیږي دا تقریبا ابن کثیر لیکلی دی چې کله 80 کالو ته ورسیږي نو دا غي نه روس الله تعالی په بره په اسمان کې اعلان کوي چې دا سړی زما بزمکه باندې زما قید دي یعنی خاص احترامي غونډه الفاظ ول استعمال شي چې دا زما خاص کست بس ورځ لپاره په دنیا کې دنیا نه به راضي ماته او زه به آزاد وم یو پراخه کولاو ژوند بوله ورکو دغه روایت چې راځم کې د امام ابن کثیر رحمه الله رائے دا چې د آیاتونو یو عام مضمون دی د لپاره چې الله تعالی په انسان باندې احسانات کړی دي کچې ماشوم غټ کو ځواني ته ورسېدو سوریختو کالو ته ورسېدو نو دل په کار د چې نیکو اعمالو ته مخه کی الله تعالی د نعمتونو شکر وباسي خپل اولاد د لپاره دعاګانې وغواړي د نیک اعمال د لپاره دعاګانې وغواړي توبه وباسي وای دې کې دا مضمون دی عام مضمون دی د هر مسلمان لپاره لیکن ځینې علماء رائے دا چې دا کم الفاظ استعمال شوي د پیری ماضی الفاظ دي تیر زمانه سره تعلق دي وای دغه الفاظو نه اشارونه معلومیږي ځینې مفسرین رائے لري چې دا آیات مبارکه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک نظر شوی دی او د هغه فضایل او منقبات او د هغه فضایل دي هغه په طریقه باندې چې اتلس کال په عمر کې د بلوغ ته ورسېدو نو شام سفر یو کو د نبی علیہ السلام سره یو ځای د نبی علیہ السلام عمر دغه ټیم کې 60 کال دی د عمر 30 کال دی په شام کې د نبی علیہ السلام عجوبه حالات د وریدو ډېری معجزې وریدلې چې کاڼو بوټو په نبی علیہ السلام ته سلام کو په لار باندې او دا شمبره په اسمان کې بس اورز ګرځیدله عجیب احوال یې ولیدل د نبی علیہ السلام د ډېر سخت متاثر شو چې کله واپس راغی د نبی علیہ السلام نه جدا کېدل مسلسل به ورسره د دې سفر نه وروسته کله چې نبی علیہ السلام پیغمبري میلاو شو اولنې تصدیق یې دوک به چې نبی علیہ السلام د نبوت دویم کال او د نبی علیہ السلام عمر چې کوم د ټیم کې 42 سال دی او د عمر 40 ته ورسید دغه د 2 کال کې شر دی دا غینه بعد د دعاګانې وختلې کوم چې ذکر شوی دی چې سره نعمت شکر وباسه ما اولاد کې اصلاح راولي نیک اعمال او توفیق راکړي وای دا دعاګانې الله تعالی ټول قبول کړي د مور او پلار هم ایمان راوړو بچوي غون ایمان راوړل د زمانه اسم اولاد چې د صحابه کرامو کې واحد کس د جدت حیثیت لري چې پلار یې مسلمان مور یې مسلمان غون اولاد یې مسلمانان د خپل باندې مسلمان او دوی مې 10 سوال کړي و چې وان اعمل صالحا جنګ عمل وکما الله تعالی توفیق ورکو د نه غلامان واخستل آزاد کړل چې دغه مسلمانانو د کافرانو په قبضه کې وغه په ظلم کاو نو دغه یو نیک عمل یو غلامانو دین د لپاره د خدمتونه کړې دي بیا اولاد اسلام قبول او دغه شان د اسلامي تاریخ کې یو لوی مرتبه سره تر شوی دی نو وای دا د باره کې نظر شوی دی لیکن ہمارے قرآن تحقیق دا دی چې آیاتونو مضمون عام دی لیکن دا ویلې شو چې اولنې مصداق ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی او دغه چند کې د عام مسلمانانو لپاره ترغیب او تعلیم دي ته قیامت پورې